اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ذیشان حیدر پاکپیډیا طرف نه تاسو خدمات کې حاضر یم. لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن 12 ربیع الاول عید میلاد النبی دی. نن هغه ورځ دی چې نن په ورځ د مو خوږ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړی. زه نن ورځې حوالې سره ټول امت مسلمه ته د عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارکباد پیش کوم. د مو هغه پیغمبر دی چې کوم رحمت للعالمین دی، نه صرف د دنیا دپاره بلکې ټول عالمینو دپاره الله تعالی رحمت ګرځولی دی. اهل تشیع تاریخ مطابق 17 ربیع الاول د پیغمبر علیه صلوات وسلام ولادت ورځ دی. ځکه امام خمینی رحمت الله علیه 12 ربیع الاول نه تر 17 ربیع الاول پورې د ټوله هفته وحدت حوالې سره مناولو ټولو مسلمانانو ته پیغام ورکړی دی. او دا وحدت پیغام نه صرف د وخت ضرورت دی بلکې دا د دین یو اهم رکن دی او نن سبا وحدت ډیر زیات ضرورت دی. او دا وحدت پیغام د وجې د مو خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هستی مبارکه ته ډیر زیات خوشحالي ملویږي. ځکه چې مو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت سره ډیره مینه وه او هغه دا خواهش و چې دې امت کې تفرقې بالکل نه وي او وحدت وي. او که موږ احادیثو ته سترګې وغړو، احادیثو کې دا ذکر شته دی چې ټول انبیاء کرام ته څوره انبیاء کرام دي هغه به د قیامت په ورځ نفسي نفسي اوازونه کوي، یعنی دا آواز به کوي، دا صدا به کوي الله تعالی ته چې یا الله مو معاف کړي. او صرف او صرف د مو پیغمبر دی چې دا به نفسي نفسي نه بلکې دا به امتی امتی اوازونه کوي او الله تعالی نه به د خپل امت بخشش دعا کوي. نو پیغمبر علیه السلام هغه یو هستی دی چې خپل زندگی کې او اوس هم هر ټیم د خپل امت غم به زړه کې ورسره و. نو که موږ نن سترګې وغړو د خپل امت مسلمه ته ډیر زیات تفرقې شکار دی، نو نن امت ته ډیر زیات ضرورت دی د وحدت. څه پکار دی مو وحدت پرچار وکړو، وحدت پیغام دنیا کې عام کړو. قرآن مجید مو ته دا دعوت راکوي او قرآن مجید کې بارها ذکر شوی دی چې مسلمانانو خپله کې وحدت اختیار کو او تفرقې نه بچ شو. تفرقې نه مو قرآن مجید منع کړي او وحدت لپاره مو ته دعوت راکړی دی. زه ټولو مسلمانانو ته اسپیشلی علماو ته دا پیغام ورکوم چې هر وخت مو په کار دی د وحدت پرچار وکوم او د وحدت او د مینې خبره وکوم. خو خاص کر دا هفته وحدت چونکې اوس مناویږي، نو هفته وحدت حوالې سره ټولو علماو ته ټولو مسلمانانو ته دا په کار دی چې وحدت پیغام د ورکړي مسلمانانو ته چې خپله کې مینې محبت سره وخت تیر کړي، برداشت سره وخت تیر کړي او وحدت مظاهره د وکړي، تفرقې نه د ځان بچ وساتي. څوره مو سره اختلافات دي هغه د پکار دی چې ټول مسلمانان ورسته واچوي، او څوره متفقات دي هغه باندې د متفق شي او یو امت مسلمه د جوړه شي او وحدت مظاهره د وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.